وطن عزیز پاکستان کې چې یوازې زمونږ د پاکستان د پاکستانیانو ملک نه دی بلکې د دنیا بر د مظلومانو دپاره یو آواز دی. او کله چې روس په افغانستان باندې یلغار وکړو نو د افغانستان مظلوم او مقهوره مسلمانانو د پاکستان لاره ونیوله او هغه یاد د پاکستان خاورې تازه کړه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې تاسو هجرت حبشې ته وکړئ. ان بالحبشة ملکا لا یظلم عنده احد، چې په حبشه کې یو بادشاه دی چې د هغې په خوا کې په هېڅ چا باندې ظلم نه کېږي. نو د حبشې طرف ته صحابه کرامو هجرت وکړو او د هغې باندې د هغې په اکرام باندې د دغې صحابو په قدر او عزت باندې چې د حبشې بادشاه کم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو. او بیا چې کله د هغه د وفات مرحله او موقع راغله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې غیبانه جنازه وکړه او دغه یو جنازه په تاریخ کې د رسول الله مبارک نه غیبانه جنازه ثابته ده. د امت علماو ته د هغې علم دی چې تمام پردې ورته الله رب العالمین ختم کړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې د دې بادشاه دپاره استغفار وغواړئ، بخښنه وغواړئ. خپله باندې ورته دعا وکړه اللهم اغفر للنجاشي، اللهم اغفر للنجاشي، اللهم اغفر للنجاشي. زما معززو په دغه بنیاد باندې د مهاجرو د پاکستان نه د وتلو حیثیت څه دی؟ دا کډې چې روانې دي او دا د یو طرف نه خوږې خبرې هم راځي او ترخې خبرې هم راځي. د افغانستان د طرفه هم څوک خوږې خبرې کوي، څوک ترخې خبرې کوي، او د پاکستان د خاورې نه هم څوک خوږې خبرې کوي او څوک ترخې خبرې کوي. او د کنځلو پورې او د لعنتونو پورې د خبرو تبادله په دې کې روانه ده. نو زه یو څو خبرې ډېر په عاجزۍ سره عرض کوم. څه ذمهداریان یې په دې کې زمونږ د پاکستانیانو دي او څه په دې کې د افغانیانو وروڼو دي. اولۍ خبره خدا د شرعي حیثیت درې خبرې دا دي چې کله یو سړی مهاجر شي د یوې خاورې نه بلې خاورې ته هجرت وکړي، نیت د هجرت وي او د الله رب العالمین رضا وي او د دغې خاورې نه وتل یو شرعي امر وي، یو شرعي مسله وي، بلې خاورې ته تلل وي. زما معززو د اولۍ خاورې سره چې د کوم نه دی هجرت کوي د تعلق ختم شي. کالته مکان وي، کالته دکان وي، که پراپرټي وي او که جیداد وي، کومې خاورې ته چې دی منتقل شه شرعا دا د هغه بیا خوره ده او په دغه خوره باندې د آبادي او د دلته اوسېدل دا د حق ده. لکه مدینې منورې ته صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو. هجرت نه پس په اته کاله کې واپس مکه مکرمه هم فتح شوه. د فتح مکې نه بعد هم صحابه کرام واپس مکې مکرمې ته رانله، نه خپلې کډې راوړې، نه خپل اهل و عیال واپس راوسته، نه کورونه په مکه مکرمه کې آباد کړه. هغه مدینه منوره هم د هغې مرګ او ژوند په هغې کې واپس مکې مکرمې ته رانل. تر دې پورې چې دغه لفظ د مهاجرینو په هغې باندې تر اوسه پورې پروت دی او بعضې خلکو په هغه زمانه کې هم هغوی دا ویلي چې دا د مکې مکرمې راغلي مهاجرین په موږ باندې بوج شول، لیکن د دې باوجود هغوی دغه هر څه برداشت کړه او د مهاجرو په حیثیت باندې په مدینه منوره کې پاتې شو. هغه مدینه منوره د هغې مسکن هم وګرځېده، هغې مقبره هم وګرځېده او هغې د مرګ او د ژوند ټکانه وګرځېده. بهرحال زما معزز ورونو یوه خبره خو دغه په شرعي تناظر کې ده او د بین الاقوامي قوانینو د لاندې هم چې کوم سړی چېرته لاړ شي د پرامن شهري په حیثیت باندې دومره زمانه تېر کړي نو هغه ته شهریت ورکول پکار دي. دا زمونږ وروڼه دي او زمونږ هغه وروڼه دي چې په دنیا کې د دوی په وجه باندې زمونږ سر اوچت دی. که مغربي دنیا دلته د خپل قوت مظاهره کوله، زور ازمایي کړې وه، زمونږ دې وروڼو برپور مقابله کړې ده. پاکستان هم په دې کې یو قدم شاته پاتې شوی نه دی، د پاکستان حکومت هم یو قدم شاته پاتې شوی نه دی، بلکې دغه خاوره او د دې خاورې زموږ مشرانو هیڅ فرق نه دی کړی. هغه مهاجرین وروڼو ته یې دلته ځای ورکړی دی. نن د هغې واپسي که اصولي په بنیاد باندې چې د هغې وطن آباد شوی دی، څه خلک واپس تللي وي خپل وطن ته،
او سخلک روان وي نو یقینا د دې شکریا ادا کول پکار دي او که حکومت او باشي بالکل دی له په جایز طریقه باندې په مناسبه طریقه باندې دی له لار ورکي دی له د ټیم ورکي خو زه هغه رونو ته هم وایم چې د بارډر نه هغه غاړې ته واوړي بیا زمونږ دی پاکستان ته کنځلې کوي زمونږ مسلمانانو زمونږ رونو ته او دی خورې ته کنځلې کوي مونږ د هغې نه مطالبه دا کوو چې تاسو دلته 40 کاله تیر کړه تلخی ته ضرورت نشته دی سختو خبرو ته ضرورت نشته دی دورې ته ضرورت نشته دی نفرتونو ضرورت نشته دی تاسو هم ډیر د صبر او د تحمل مظاهره وکړئ او د پاکستان حکومت باندې هم دا خبره واضحه وو چې د یو مسلمان عزت او د یو مسلمان آبرو او د یو مسلمان مال او د هغه وینه دا ټول قیمتي شیزونه دي پر دې درې واړو شیزونو باندې چاله تجاوز نه دی پکار نن که دغه افغانیان روان دي چې په داسې طریقه باندې لاړ شي چې د دوی عزت پامال نشي د دوی مالونه ضایع نشي د دوی جانونه ضایع نشي او دوی د عزت په طریقه باندې خپل کور ته واپس لاړ شي دغه زنانه دي زمونږ خويندې میندې دي کناري نه دي نو زمونږ رونه دي مونږ سره په دې ملک کې وخت تیر کړی دی واپس پکار د چډیر په خوري انداز باندې لاړ شي لیکن کوم خلکو ته چې د دې خبرې تکلیف دی مهاجر زمونږ په دې وطن کې یوازې د افغانستان هم نه دي په دې کې د مقبوضه کشمیر هم دي په دې کې د نور او تانو نه خلق راغلي دي لہذا هغه مهاجر چې څومره زمونږ په دې ملک کې دي ټول په قانوني طریقه باندې اوسېږي کله یو خاص جرم د وجه نه ټول قوم ټارګټ کیږي نو دا مناسب عمل نه دی او که چرته دی خورې ته یو سړی دا خیال کوي چې مهاجر راغلي دي د دې په معیشت د دې ملک په معیشت یې قبضه کړې ده دلته پراپرټۍ اخیستې دي دلته جایدادونه اخیستې دي نو زه حکمرانانو ته وایم چې 200 کاله شاته لاړ شئ بر صغیر پاک و هند چې کومه ایسټ انډیا کمپنی راغلی وه او هغې د دې ملک په سیاست هم قبضه کړې د دې ملک په